اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، د روژې غمجنه میاشت چې یو دا کال هم نه تیر کال هم د پښتونخوا په خاوره باندې زموږ د تحریک د ملګرو سره چې کوم ظلم، جبر او بربریت وشو او په دې منځ کې نورې ډېرې پیښې وشولې. د اول ورځې نه چې موږ په دې خاوره باندې د خپل وطن د حقوقو زموږ سره شوي ظلمونو، جبر او زموږ په عام ړنګ شوي بازارونه او تیو شوي او بې عزت شوي دستارونه او زموږ د زنانهو هغه قدمونه چې دوی په آی ډي پیز ژوند کې اخیستل، د دغو ټولو غمونو اظهار چې د کومې ورځې نه موږ شروع کړی دی، د هغې ورځې نه د ریاست لخوا، د ریاستي ادارو لخوا او د دوی د چې کوم پپټس دي د دغو لخوا موږ ته ډېر یعنې مشکلات راغلل. دوی په خوله باندې هم، په لاس باندې هم، په ټوپک باندې هم، په هره طریقه سره چې په موږ باندې څومره تشدد کولی شو تر اوسه پورې لا دوام لري، کوي یې دوی. هغه دغه یو شعر دی چې زمانې زه د رحم قایل نه یم، زمانې زه د رحم قایل نه یم، شاید نه لرې بل غشی په کمان کې. چې یعنې ته په ما باندې د ظلم څه داسې نه ده چې تا رحم را باندې کړی دی، خو دا ده چې غشي به دومره وي در سره چې څومره مې ولي. دوی سره چې څومره هم څه وو هغه یې په موږ استعمال کړو. ملګرو، په لنډ وخت کې د خړ کمر هغه قتل عام چې په عام ولس باندې، د عام ولس په احتجاج کوونکي خلک باندې، احتجاج کوونکی خلک الریډي مظلوم خلک وي، ځکه چې هغه د یو څه شي دپاره، د یو مجبورۍ د وجې، د یو بېوسۍ د وجې احتجاج کوي. په داسې خلکو باندې دوی د خپلو ټوپکو خولې راسمې کړلې او بیا د پښتنو د مندو او د پلارونو په دې غربت کې رالوی شوي زامنو باندې دوی په سینو باندې ګولې واستلې. د دغې ظلم او بربریت چې د دنیا په هر ګوټ کې هر چا مذمت وکړه، هر انسان دوست سړی، هر هغه سړی چې هغه د انسانیت سره مینه لري، هغو د دغې ډېر ګټ مذمت وکړه او د غم اظهار یې پرې وکړو. دا داسې پاکه وینه وه، دا داسې سپېڅلې وینه وه چې د دنیا مسلمانان خو پرېږده کفارو هم وویل چې دا خو ظلم وشو. د دنیا هر چا دغې ظلم ته ظلم وویل، ما سوای د دغې ریاست د جابر ادارو او د دوی د یو حکومت لخوا، مرکزي حکومت لخوا په ټوله دنیا کې ټول انسان دوستو خلکو د دغې غوکو دغه دوه پر مخالفت ودرېدل، دا انسانیت. نو هغه حواله سره بیا دغو ملګرو، د تحریک ملګرو په وړوکې در نه کېنوله په فیس 3 چوک باندې، او دغې در نه هم صوبایي حکومت لخوا نن په دوی باندې تشدد وشو. هغه ملګري چې د پېښور ښار ته میلمانه راغلي وو ډېر پکې، هغه یې ووهل، هغه یې وټکل، ډېر سپین ږیري، ډېر عزتمن سړي باندې پولیس والا لاټي چارج کوه. ملګرو، تاسو وګورئ تصویرونو کې هر ماښام ته به یا هر سحر ټیم به چې سحري وه یا افطاري وه، روژه ماتی به و یا به روژه نیولو خوراک و. دغه روژه نیولو په وخت باندې پولیس ته به دوی هغه خپل غه ورکوه، خوراک ورکوه. هغه خوراک به خپل خوراک نیم که، نیم به پولیس ته ورکوه، نیم به خپله کوه. خو هغه نیم خوراک به چې دوی ته ورکوه، هغه پولیسو نن په دوی باندې لاټي چارج وکړه، ویې وهل، لرې یې کړل. ولې؟ چې موږ ته آرډر ده، یعنې ته د 15,000 20,000 پیسې د دغې دپاره اخلې چې عام پښتانه چې هغه په روژه کې دننه هم د مجبورۍ د لاسه، د بېوسۍ د لاسه، د مظلومیت په وجه باندې احتجاج کوي، ته هغه وها د دغې به 100,000 روپۍ خپل کور ته وړې. څه خوشحالي به په دې روپۍ مناو کړي؟ ستا نوکري د دغه دپاره ده چې څوک د انسانیت خاطر در سره کوي، خپله نواله، خپله روټۍ در سره نیمه کې تا ته درکړي، ته په پسې لاوړ راخلې، دا به ستا د زړه تسکین وي.
خیر ده موږ مجبور خلک یو، موږ بېوسه خلک. تاسو خو آقا یې د ریاست د ادارې یا صوبایي حکومت چې کوم دی چې کومانډر ورکوي، تاسو په وس خدای پاک تاسو ته اقتدار درکړی دی، موږ ته مجبوري راکړې ده، خو بیا هم تاسو خپل اعمال ګورئ. هر وخت د انسانیت پر ضد سي. عمران خان صاحب ویل چې احتجاج کول د هر انسان جمهوری حق دی چې کله به درنه احتجاجونه کول. آیا دا جمهوری حق ته بل چا ته ورکوې که صرف ته چې ځان ته غوښته هلته به دا خبره کوله؟ په دومره ناورینه پیښه نه پسه چې دغه لوبه روانه شوله او بیا دا فیصلي چوک در نه هم دوی هلته اوس ټول هغه علاقه نیولې ده، څوک نږدې نه ورپرېږدي. چې دفع عکس وچاوالي څه دی؟ څه شي دفع عکس وچاوالي؟ دفع عکس وچاوالي معنا چې لسو کسانو نه زیات به څوک یو ځای نه ګرځي. تاسو دې قسم وي سبا به په اختر کې لسو نه کس زیات کسان نه ګرځي. ټول بازارونه نن ماښام نه و ډک و، خو صرف د هر چا ځای و، خو چا چې د وطن د مظلومو خبره کوله د هغې ځای نه و. ملګرو چې په دې باندې خفه نه شئ، خدای پاک به غواړي دا چې په دې امتحان باندې مونږ تیر کړي. زموږ مخ ته داسې ګټې ایښي دي چې هغه چې به خدای خامخا زموږ نه امتحان اخلي، او خدای به غواړي چې د دغو خلکو اصل چهرې په مونږ باندې وویني. زموږ د ملګرو د دغې ریاستي فوج علاوه د نورو ټولو سره همدردي وي، خو کیدای شي خدای غواړي چې نور هم که داسې خلک وي چې هغه ظالمان وي، جابران وي، هغه راباندې لیدل غواړي. ملګرو دا د یو امتحان په طور باندې واخلئ، دا چې فیل نه شئ. ما ته پته ده د روژې په ماښام باندې دغو روزادارو باندې چې کوم ظلم وشو. ملګرو تاسو ته پته ده د روژې احترام خو یهودیان هم کوي، د روژې احترام عیسایان کوي، په انډیا کښې هندوان کوي. تاسو د بهر ملکونو کښې چې څوک په اوسېږي هغه نه تپوس وکئ. د روژې په میاشت کافران هم د روژهدارو خیال ساتي، خو د پاکستان ادارې یې نه ساتي، صوبایي حکومت یې نه ساتي، د پاکستان فوج یې نه ساتي، هغه یې خیال نه ساتي. د روژې احترام د دنیا هر څوک ساتي، خو دوی یې نه ساتي. خدای پاک به غواړي چې دا خلک په موږ وویني، د دوی اصل چهرې په موږ وویني. نو ملګرو د دغې په هکله باندې به د عیده په 2مه ورځ باندې په کومو علاقو کښې سبا د عیده 2مه ورځ ده، چې په کومو علاقو کښې عید په کومه ورځ ده د هغې 2مه ورځ چې کومه ده په هغې کښې به ملکګیر احتجاجونه وي د هر ځای، که څوک یې په یو کلي کښې کوي، که څوک یې په ښار کې کوي. پر امن طریقه سره د پریس کلب مخې ته احتجاجونه وکئ یا بل ځای کې کوئ. پر امن طریقه سره به احتجاجي مظاهرې د دغې واقعاتو خلاف، په پښتنو باندې روان یا شوي ظلمونو خلاف، د ارماندوني عادت به وي. زموږ د نارت وزیرستان د خړ کمر سپیشل دا واقعه مخصوص چې اوس یې هم لا د زخمیانو پټۍ نه دي پوره تړلې شوې، هغو په حواله سره باندې د واڼه شهیدان ده به ټول یاد کړي، دعا به ټول ته وکړي، او د دغې واقعې په هکله باندې به بیا احتجاجي مظاهرې ریلي وباسئ ډېر په پر امن طریقه سره. ملګرو موږ پر امن خلک یو، موږ انسان دوست خلک یو، موږ انسانیت خوښوو، موږ تشدد خوښوونکي خلک نه یو. دا د ټوپک چې ګرځوي دغه خلک تشدد خوښوونکي دي. دا چې په لاسونو کې زموږ احتجاجونو ته ډنډې راوړي دوی دا بربریت خوښوونکي. بربریت انساني فعل خو نه دی دا، او بیا په عام ولس باندې، او بیا په بېګناه خلکو باندې، او بیا د مظلومو دپاره آواز اوچتونکي خلکو باندې په دې باندې تشدد کول. نور څه خو نه شو کولی، خو یو خبره به دا هم وکړم چې خپلو خویندو میندو ته او سپین ږیرو ته ټولو ته ووایئ چې دې ظالمانو ته په لمنځونو کې به دعا شروع کړي. دا به د دغو خلکو به دعا هم وایي، او بیا ټولو ملګرو ته بیخي په داد سره په اعتماد سره خپل مزاحمت به جاري وي، او انشاءالله دا احتجاجونه چې پوره کېږي زه به بیا لایو راځم، او زمونږ د راتلونکي نږدې وخت شو. اوس به لږ دا وي چې لږ به ملګرو د شای اوس تیز روان وي، کومک به کوئ، او زه به ډایرکټ بل اعلان کوم، هغه اعلان به غټ اعلان وي. نو ټول ملګري دې تیار وي، هر وخت خوشحاله اوسئ. اختر مبارکي به څه ووایم، ځکه چې بیا هم یو مذهبي رسومات مبارک دی هر چاته وي، خو
هغه خلک چې د انسانیت په دې وژنو باندې غمجن دي هغو سره زموږ د غم شریک چې کوم مومنټس دي موږ پوهیږو چې به د اختر په ورځ هم زموږ سترګو ته اوښکې راوړي غبران وړي خندا. خدای ته دعا کوو چې د پښتونخوا په خاوره باندې یو ځل داسې اختر هم راشي چې واقعي د دغې خاورې د امن او دلته د ظلم بربریت د لرې کولو په وخت وي چې موږ ټول پکې وخندو وګډو او خوند ځنې واخلو. خدای مو تل خوشحال لره. ډېره مننه.